بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه د مسلم له احوال شروع کړو. د مسلم له په احوالو کې منګه یو دا ویلو چې مسلم له حذف کول، بل منګ ویلو مسلم له ذکر کول. مسلم له منګه ذکر کوو نو د مختلف صورتونه دي. دا مسلم له کله به د ضمیر په صورت کې لاغي ذکر شو. ورون سبق کې شروع شو چې مسلم له په معرفه د عالم په صورت کې به کله ذکر کوو. نو ورون سبق کې راغی سلور وجه ویل شوې. نمبر 1 داو چې عالم لاول وایي ستند عالم تعریف کړه ده چې هغه د معین شخص لپاره دی وځ شوی چې د نور نه جدا کی. نو دا عالم په ذریعہ سره مسلم له کله راوړل کېږي. نمبر 1 زیداو چې دا عالم د کس د سامع په ذهن کې ابتداءً حاضرولو د پاره چې کله سامع دا خبره ووري نو د پر مطلق اوریدو سره ابتداءً د سامع په ذهن کې د ذهن د کس طرف ته مایل شي دغه د عالم ویل کېږي. او بیا په کې قیدونه لګولیو چې ابتداءً مطلب دا چې ورستو بنئ لکه جاری زید وهو راګمندا بنئ او په داسې نوم سره چې هغه سره خاص وي. که په داسې نوم سره او که سره خاص نه لکه اسم اشاره ذکر کړو ضمیر ذکر کړو نو بیا هغه د عالم نه ویل کېږي. خو عالم دی ته وایي چې کله لکه هغه سامع واوري نه سامع په ذهن کې ابتداءً دغه شخص دغه د دې سړي هغه وجود خارجي دا معین شي د په ذهن کې په اولنی اوریدو سره په داسې نوم جهاد سره خاصي. لکه د دې لپاره مثال ورو لکه قل هو الله احد. نو ځل کې الله احد کې دا الله دا عالم دی او دا ذکر کړل شوی دی چې کله موږ وی الله دا الله قدرت دا الله غ صفات د زموږ په ذهن کې داراله. بیا په الله کې تحقیق کړو چې دا الله په اصل کې او الہون کې دا حمزه حذف شو دی په عوض کې الف لام راوړل شو جو الله ته جوړ شو. وز دا الله چې نه دا عالم دی او کدا الله چې دا مفهوم کلی نوم دی. نو بهتر خبره ده چې دا الله عالم دی. دا کدا الله ته مفهوم وګڼي نه دا به کلی شي. نه علامه خلقالی رحمت الله علیه دا کلی دی او کلی خو دې ته و چې داغه اطلاق په ډیرو باندې کېږي. نه علامه خلقالی و چې دا کلی دی خدا په یو فرد کې لري منحصر دی مطلب افراد ډیرو نشته لري. نو وای کلی من حيث الکلی دا د کثرت احتمال لري د دې وجنا د سر نړو کلی دی نو بلکې دا جزئی دی. پوه شئ. بیا موږ ویل دویم نمبر چې د تعظیم د وجنا چې د یو سیس د تعظیم ته استا اراده دی چې دا یو سیس د عظیم کې یا د یو سیس اهانت کې نو الله کې مسلم په عالم سره ذکر کیږي. دغه د رکبه علی او حرب معاویه. نه رکبه علی نه لګي علی نه مراد حضرت علی رضی الله عنه د معاویه نه نه بلکې د علی نه مراد اوچت دین کې بلندۍ والا ته هغه بلندۍ والا کس دا اوچت شو سور شو. او حرب معاویه وتقتدو هغه چغه وهم کې معاویه نه مراد معاویه صحابی نه نه بلکې د معاویه نه مراد د عاویه یا وا د دین نه ماخوذ ده او دا د سپیچ غیتا یا د شرمخ چغیتا د عوا ویل کیږي. پرې خبره باندې پوه شوي. نو ګورل لګي دا رکبه علی او دا د تعظیم د پاره لګته د اوس تعظیم ته علی ذکر کوي یا دا کې اهانت کې را ذکر کوي. سلورم نمبر ویلو وای چې دا د عالم ته ذکر کوي چې دا عالم کنایه وي. عالم کنایه وي د داسې معنی نه چې دا عالم جوړېدو صلاحیت لري. مطلب ستاسو مراد دا شخص معین نه وي بلکې داسې معنی دی مراد وي چې هغه معنی د عالم صلاحیت لري. لکه ته ابو لهب ته وې نو ګوره ابو لهب یو خو د دې هغه ملزوم والا معنی ده. مطلب دا چې ابو لهب د پیغمبر اسلام تر عبد العزى نوم دی د پلان نه عبد المطلب نوم دی نو دا د ملزوم دی. د دې ته ملزوم مراد نه اخلي بلکې د دین هغه لازم والا معنی واخلي چې ابو لهب ابو لګي والا او لهب لګي شغلو تا نو شغلو والا مطلب جهنمی. نو ځل لګي ته دا وې چې ابو لهب نه مراد دا هر جهنمی مراد ده. نظر لګی ته دا عالم دی ذکر کو مسلم له په عالم سره ذکر کړه ځکه چې دا ابو لهب د داسې معنا صلاحیت لري چې هغه عالم جوړېدل شي. دا کنایه ده د داسې معنی نه چې هغه معنا سره جوړېدل شي عالم جوړېدل شي. الګه پوه شو به دی باندې
او دلته دا ویلو چې لکه ابو لهب چې نه ته ابو لهب فعل کذا نو دلته دا ابو لهب فعل کذا دا ابو لهب نه شخص معین نه مراد کوم چې پیغمبر سلام تر بلکې د دین هغه لازم معنی مراد ده لازم معنی نه کوم چې د اور سره ملازم وي د اور سره ملصق وي لکه اور والا شغلو والا کویږي په معنی ولې باندې پوهیږي بیا موږ دا پرون سبق کې دا ویلو چې د دې ابو لهب نه مراد اضافي معنی ده او د دین هغه لازم معنی ده چې هغه دغه والا ده اور والا ده واښوي او د دینه ذهن د ملزوم نه لازم طرف تتلل په اعتبار د وجه اول سره دا وای کنایه ده خو چا دا ویلي دي چې دا کنایه په دې مثال کې لګته جاء حاتم زما خواته حاتم راغی اوس ګوره دلته کې تا وی جاء حاتم ودلته کې د حاتم نه مراد تا حاتم تای وانه غوښتو چې کوم معین شخص دی اړتي معارض وانه غوښتو بلکې د حاتم نه د مراد سخی کس واغښتو نو حاتم تا وی حاتم دی وی خو د حاتم سره لازم چې نه داسې شره دا سخاوت ده نو حاتم دی وی او مراد دې علاوه نو ګور دل کې دا حاتم دا مصنف په عالم سره ذکر شوی دی ځکه دا د داسې معنا نه کنایه ده چې د آدم جوړېدو صلاحیت لري یعنی سم کې دي شي چې جاء حاتم نه مراد هغه حاتم تایي او د جاء حاتم نه مراد ستم کول شي چې حاتم وي خو مراد دې صحیح كما يقال لك سنجو لك جاء حاتم ويراد منه لازم اي جواد للشخص المسمى بحاتم الناقة جاء مسمى بحاتم سرا ويقال رايت ابا لهب اي جهنميا لكن رايت ابا لهب الګه ما شغلو والو ندي ابا لهب نه مراد نه دا اگر چې عالم ذکر کړه ده خو مراد دې نه شخص معین نه بلکې دې هغه لازمي معنی مراد ده چې څه شي ده جهنمي الګه پوښوي وی وفيه نظرون پدې کې نظر دی لکه چې ته ملزوم وې او لازم دې مراد واخلې نو دې ته کنایه نه ویل کېږي ځکه د مصنف په نسبت باندې کنایه دې ته ویل کېږي چې یو لفظ هغه لاول په معنا موضوع له کې استعمال شي یعنی لاول د دې ملزوم واخلې ما ته ګورئ د مصنف په نسبت باندې کنایه دې ته وایي چې لازم لاول به ملزوم مراد واخلې او بیا به لازم ولا معنا مراد اخلي واښوي اول به ملزوم اغلی بیا به لازم ولا معنا اغلی لکه مطلب ما وې جاء حاتم الاول به دین هغه حاتم هغه شخص معین مراد واغلی او بیا به سم مراد واغلی بیا به سخاوت مراد واغلی او دلته خود سینه نه بلکې چې موږ څنګه وایو نو ډایرکټ زموږ په ذهن کې ذهن چې دا لازم ته ملزوم ته نه شي او دا د مصنف باندې کنایه نه بلکې دا استعاره ده سره استعاره ده وای کچرته د دینه مراد د سیوه کله دینه مراد کنایه وای کنه ما ته ګورئ نو بیا بلګته به چې فعل کذا هذا الرجل وې دې سړي سو کو اته د اشاره کوي چې هذا الرجل مراد کافر دی نه هذا الرجل مراد کافر نه اوسېږي یا ته ابو جهل فعل کذا او ته چې ابو جهل مراد نه دا دغه د جهنمی دی د مراد نشغسته نو کدا کنایه وای نو بیا به دغه مثالونه سو الله دانی سي نو وفي نظر بريق نظر دی لانه ان سيكون استعاره ځکه په دغه وخت کې بل استعاره وي کنایه بنوي ولی ځکه د مصنف په نسبت باندې کنایه څه ته وي چې اول به ملزوم مراد اخلي بیا به رسو اخلي لازم اخلي او دله به مثالونه کې ملزوم او بیا رسو لازم اغستل نه بلکې ډایرکټ به لازمي معنی اخلي ډایرکټ به او ډایرکټ لازمي معنی اغستل دا استعاره وي سوي ولو كان المراد ما ذكره وکچته مراد د دین هغه کوم چې ذکر کړی دی چې لاول د چې د دین مراد کنایه اغستل دي نو لکان قولنا نو بیا به زموږ د قول فعل كذا هذا الرجل مشيرا الى الكافر چې دا کار دا کړی دی د هذا الرجل نه به اشاره کوي کافر دا او حال دې په دې باندې اچا قول نه کړی چې هذا الرجل مراد کافر دی یا ته ابو جهل فعل كذا کنایه عن الجهنمی دا کنایه د جهنمی ولم يقل به احد او په دې باندې هیڅ هم قول نه کړی چې دا کنایه ده چې هذا الرجل مراد چې نه دا کافر دی او د ابو جهل مراد چې نه دا سره جهنم دې چم نه ویلي ومما يدل او بل دا کنه وې دې خبرې په فساد باندې دلالت کوي کنه چې صاحب المفتاح په دې کې مثال د کنایه کې ذکر کړل د تبت یدا ابي لهب نو د ابو لهب نه مراد خو جهنمی نه ده بلکې د ابو لهب نه مراد هغه شخص معین دی پوه شوي نو شخص معین او بیا داګینه هغه لاول ملزوم ولا معنا غسل او بیا څه لازم ولا معنا غسل
وبما يدل على فساد ذلك واغت دلالت کې په فساد دې خبره باندې انه مثل صاحب المفتاح وغيره چې مثال ذکر کړه صاحب المفتاح د دین علاوه نور خلقو فی هذا الکنایه په دې کنایه کې بقوله تعالی تبت یدا ابي لهب دا مثال ذکر کړه ده ولا شک تبت تبارش لاسن ابو لهب نو اس په دې کې شک نشته ده ان المراد به شخص المسمى بابي لهب چې مراد دینه هغه سره ده کوم چې مسمى ده بس سره لا کافر اخر نه بل کافر ده لکه پوه شو به معنی کله بیا به استعاره وي او ایهام استلزازه پنځم ځای ذکر کړی دی چې مستملی په عالم سره کله ذکر کیږي نو مستملی په عالم سره حال ذکر کیږي چې کله دته د دې په عالم ذکر کول سره خوان حاصلول د مقصود وي د عالم ذکر کول سره د خوان او مینا غستل د مقصود وي ای وجد ایهام استلزازه څه مطلب دی اي وجدان العالم لذيذا چې دا عالم ته دا سګنی لذيذ لغنا قولي بالله يا ذبيات القاع قلنا لنا ليلا منكن ام ليلا من البشر تاسو په دې راي کې ویلي دي متنبي کې او په بل کتاب کې سم معلقه کې بالله په خدای قسم دې دغه قسم ورګي دې هیران لا چې په خدای قسم یا ذبيات القاع اے د جنگل هیرانونو اے د جنگل سویو تاسو دې الله قسم قلنا لنا چې تاسو مونږ ته وایي لیلا من كنا ام لیلا من البشری چې دا لیلا تاسو د خاندان نه دا او کدا د انسانانو نه دا نو ځلګي دا لیلا من كنا ام لیلا من البشری دا دویم پر چې دا لیلا چې ګرکړه په عالم سره ګرکړه دا ځکه دې نه پنوم اغستلو کې خون حاصلې بالله يا زبيات القاع قلنا لنا ليلا من كنا ام ليلا من البشر بالله بخدای قسم فسود بخدای قسم اے د جنگل هیرانونو قلنا لنا وای مونږ ته ليلا من كنا دا ليلا سودنا ام ليلا من البشر یا ليلا رچانه دا نو دلته ویم لیلا چې ذکر کړی دنده د خوان حاصلول لپاره او تبرک به تبرک حاصلول پر سره چې د عالم ذکر کول سره تبرک حاصل لګي الله الهادي نو زه هو الهادي ته وې نه الله الهادي الله په سره برکت حاصلې او محمد صلی الله علیه وسلم الشفیع نو دلته محمد صلی الله علیه وسلم مواغستو ته دغه چې تبرک حاصله برکت او نه عبادت دین علاوه نور خبره کتفاول لك نیک فالین ولګه سعید فی دارک نیک وخت استا بکور کړه نو دلته سعید دا ذکر کول د نیک فالین لپاره والتطير یا دا بدفالین ولا لپاره لګه الصفاء فی دار صدیقک دا کوم سره ملګری پکور کړي نو دلته الصفاء دا ذکر کړه د بدفالین لپاره والتسجيل على السامع او یو دا کنه چې لکه د عالم د دې لپاره ذکر کولېږي چې په سامع باندې دا زور زبردستی وشي چې د بیا د دې انکار نشي کولای لکه پوه شو چې نوم واغلی کنه دا بیا انکار نشي کولای وغير د دین علاوه نور مما يناسب اعتباره في العالم چې د دین نور مناسب هم اعتبارات کې دي په عالمو کې لکه پوه شوي پرونه سبق به سره یاد کې یا برته مور نه به مور څومره چې د عالم د ذکر کولو زیونه دي سلو پوندګل شو سلو پیژنمو چې دا بټول وایا مالو الاستشهاد دا کنه ام لیلا من البشر دا دویم پیره چې پکې لیلا ذکر کړی دا د خوان او لذت حاصلول لپاره